أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة الذي متعلق بعض خبر آغا پرون بیان شوی وی باقی دا خبره چې قرآن کریم کې راغلي دي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. چې کله د قرآن کریم د لوستو اراده وکړي نو اول الله پاک سره پناه حاصله کړه د شیطان څخه د شي وینا. د دې وجه نه علماء کرام فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت یو انسان شروع کوي د موږ نه بهر یا په موږ کې هم په اول رکعت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لوستل چې کوم دی سنت دي او دا رنګ د موږ نه بهر دا لوستل چې کوم دی سنت دي ځکه چې د قرآن کریم دا تلاوت دا یو ډېر لوی اهم عبادت دی. نو شیطان دا محنت کوي چې انسان اول عبادت تفریح نه کړي او کنه دې په دې خبره کې کامیاب شي خدای پاک له طاقت ورکړي نو بیا شیطان دا کوشش کوي چې دا عبادت بدنه خراب کړي. نو د دې وجه نه الله پاک فرمایي چې کله د قرآن کریم د لوستلو تاسو اراده وکړئ نو په الله پاک سره پناه حاصلوئ د شیطان څخه دې شي وینا. نو د قرآن کریم د تلاوت نه مخکې د موږ نه بهر چې کوم دی په اول کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لوستل سنت دي او په موږ کې په اول رکعت کې دا لوستل چې کوم دی سنت دي او بیا دا غیره بس بسم الله الرحمن الرحیم. د انسان کله تلاوت شروع کوي او دا رنګ یا یو صورت چې کوم دی شروع کوي یو صورت ختم کی بیا بل صورت شروع کوي بلکې هر هغه کار چې هغه برکت والا کار وي او یو اهم کار وي هغه په بسم الله سره شروع کول دا سنت دي. نو د دې وجه نه چې انسان تلاوت شروع کوي نو چې اعوذ بالله ولولي نو بیا په بسم الله چې کوم دی هم ولولي او چې کله بیا بل صورت شروع کوي نو بیا به دا صرف بسم الله ولولي او په موږ کې په هر رکعت کې بسم الله لوستل چې کوم دی دا سنت دي. دا خو د اعوذ بالله او د بسم الله متعلق سره احکامات بیان شو او په دې سورۃ مبارک کې الله تعالی فرمایي چې الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه الله پاک رب العالمین لري. یعنی په حقیقت کې د تعریفونو لایق هغه صرف یو الله پاک دی. موږ د بل چا تعریف کو داغه د علم د وجنه داغه د اخلاق د وجنه مدام په حقیقت کې دا د الله پاک تعریف دی. ځکه دا انسان د کمالات دا ول الله پاک ورکړي دي. نو ټول تعریفونه الله پاک رب العالمین لري. رب العالمین رب پرورش کوونکی د وی تربیت کوونکی د ویل کیږي او عالمین جمع د عالم دا او د الله پاک نه علاوه دې ټول ته کوم دی عالم ویل کیږي او بیا ډیر شي عالمونه دي عالم دنیا دا عالم آخرت عالم انس انسانان عالم جن پیریان عالم ملائکه دارنګ عالم برزخ د دنیا نه بس او د آخرت نه مخکې چې کوم میت کې کوم زندگی دا د قبر زندگی دا نو دا د عالم برزخ وي. د دې وجه نه بعض روایتو کې راغلي چې 40,000 عالم دي بعض کې راغلي چې 80,000 عالم دي. دا الله پاک نه علاوه دې ټول د عالمین ویل کېږي. دا ډېر عالمون دي او ډېر مخلوقات دي الله پاک دې کوم دي حقیقت معلوم دي. الرحمن الرحیم رحمان مانا عام رحمتون والا او رحیم مانا
मुकम्मल रहमतुन वाला कि अल्लाह पाक आम रहमतुन वाला दे और दुनिया के मुसलमानों बांधे रहमतुन की काफिरान बांधे अहूल रिज़्क़ वर की और रहीम माना खास रहमतुन वाला तदे वजना कुरान करीम के रागली वकाना बिलमुमिनीन रहीमा कि अल्लाह पाक को मुसलमानों बांधे रहमत को उनके लिए इन खास रहमतुन सिर्फ मुसलमानों बांधे बाखिरत की अब दुनिया के आम रहमतुन वाला दे वो काफिरान बांधे रहम की तो मुसलमानों बांधे की तो रिज़्क़ वर की और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि व आलिम दे नो आगा हुई जो रहमान और रहीम में के फ़र्क आगा दा दे कि रहमान आगे ज़ात तवी जिसको सवाल की नागौला वर्क दो की अगौला इन्हें रहम दो की और रहीम आगे तवी चिदागना स्वान न कहे नो ब्या आगा खपकी की नो अल्लाह पाक ज़ात के चिदागना स्वान न की दागना दुआ न की नो अल्लाह पाक खपकी की वते वजना यौ शेर के मुरागली दी कि अल्लाह यग़ज़ब इन तरकत सुआलहु व बनु आदम वब्नु आदम यग़ज़ब हीन युसअलु ये अल्लाह पाक जगने गज़ब की भी और खफगान की भी अल्लाह पाक खपकी की जगह दागना सवाल न कहे दागना दुआ न गुआरे और बनी आदम दागना सवाल कहे दागना यौ शेर गुआरे नागा बागी बाने खपकी की और अल्लाह पाक ने सवाल न करे नागा बोरे बागी खपकी की तो दे वजन अल्लाह पाक ने सवाल पकारी और दुआ जगम दे यवाद सिर्फ दखल हाजात रफाना ना दा दुआ या इबादत से तो बदे नियत पर इंसान में जगम दे दुआ की सिदा इबादत से अल्लाह पाक की खुशहाली की तो दुआ बदल नियत पर नहीं हो पकारी यवाद बदे नियत पर ना चाहिए जमा हाजत से बस दे वजन दुआ हुआ मालिक यौमिद्दीन अल्लाह पाक मालिक तौरज जज़ा क़यामत मालिक हम दे यानी ये वाली दुनिया ना बल्कि ज़्यादा क़यामत हम और आखिरत मालिक हम दे तो अल्लाह पाक के संगा क़यामत मालिक पैदा करेंगे दुनिया मालिक हम दे बड़ी दुनिया के इंसानान तो इख्तियारात वर्कड़ी दी सूख कोर मालिकान दी सूख पटी मालिकान दी सूख कारखानों सूख मल्क बादशाहान दी तो इंसानान ने इख्तियारात वर्कड़ी दी और आखिरत के टूल इख्तियारात और अगर अल्लाह सर दी नदी वजह कुरान करीम के बल दे करा दी ले मदिल मोल को ले जाओ चिदा अल्लाह पाक का तरफ न वो देशी क़यामत की जो वो जा बात चाहिए तो टूल खलक वर्कड़ी दी तो बिया वो देशी के लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार तो बस बात चाहिए बहकीकत के लिए अल्लाह दा और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खुदा पाक खास ता इबादत को इन ता बंदगान निज़ाम बमनु ता कानून बमनु और व इय्याका नस्तईन और खास ता नबा खुदा पाक मुझे इमदाद वाडू नदा इमदाद गोफ्तल दा खबरा अगर मस्के मुंगा बयान करे हुआ अदा किताबों के रागली को अहादीसों के मरागली तो बाद खबर इदा थी चाहे असबाब उलान दी तक वो से औकस चाहे वीर माल उबरा उड़ा या माल प्लांके कारू का बता असबाब देते हुई या ये फुकलान की डॉक्टर ला या माल इलाज का बता असबाब दी तो असबाब की बचाना इमदाद हासिल अवल चिकन असबाब उलान दी तो बचाना इमदाद मुख्तल ला जायज़ दी अल्लाह तो कुरान करीम ने दा खबर साबित अदा अहादीस में दा खबर साबित अदा और यो बात इदा से खबरी दी चाहे अल्लाह पाक को खास भी लगा वो शिफा और कवल उस लोग दा सवाल बजाना सवाल की कि हमारा शिफा रखा खुदा सवाल ठीक न दे शिफा सवाल बतरफ था अल्लाह पाक में दे खुदा पाक हमारा शिफा रखा डॉक्टर तब वही हमारा इलाज का हमारा दवाई रखा लेकिन सवाल बता अल्लाह ना कहे खुदा पाक हमारा शिफा रखा सारा ये औलाद गोफ्तल तो खुदा ना सवाल करेगी कि खुदा पाक हमारा बची रखे हमारा इज्जत रखे और हमारा सेहत रखे खुदा के लगा हकीकत के और जाना बची गोफ्तल या जाना शिफा गोफ्तल तो बल जाना इंदा बयान जायज़ के उदा लगा शान सवाल
هغه بیا حرامي دا دعا هغه بیا پکار نه او یو دا صورت ته یو انسان سوال د الله پاک نه کی چې خدای پاکه زمانه شفا راکړي چې په خپل فضل سره او دارنګي یا د نبی عليه السلام په برکت سره یا د اولیاء کرامو بزرګانو په برکت سره هغه جمدي دي هغه مړ دي او دا غوي په وسیله سره یو انسان سوال کوي د الله پاک د نیکانو بندګانو په وسیله باندې یا یو انسان دا دعا کوي چې خدای پاک ماته شفا راکړي زما د نیک عمل په برکت سره د دې قرآن کریم تلاوت په برکت سره دا وسیله کوي نیک اعمال وسیله کوي یا نیک خلق هغه وسیله کوي نو دا سوال بیا جایز دی ها دا د الله پاک نه سوال دی نو وسیله نیول هغه په مو باندې وی که هغه په جمدو اندا ګوره جایز ده او دا د جمهور علماء او د امت کوم دي چې کوم نیکان خلق دي دا وی دغه فتوا ده او مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه دا وی تفسیر مشهور تفسیر دی ځان نو واخلې کوونو کې خامخا پکاريږي اردو ژبه کې دی معارف القرآن نو په هغه کوم په سورۃ فاتحه کې هغه لیکلي دي چې وسیله چې کوم دی نیول په صحیح طریقې سره وسیله هغه ګوره جایز ده او بیا دا غي نه پس دې کې دا راځي اهدنا الصراط المستقيم خدای پاک مونږ ته نه غلا راوخی او بنې غلا را باندې خدای پاک مونږه یعنی باقی پاتې کې څنګه هدایت دا ډېر مختلف څه کوم دی د دې درجې دي د هدایت یو انسان ته هدایت هم دی خو دې دا وایي چې خدای پاک ما ته هدایت وکړي یعنی ما ته خدای پاک ترقي راکړي او ما په دې باندې باقی پاتې کې نو خدای پاک مونږ ته نیغه لار وښایي او نیغه لار د توحید د الله چې کوم نظام منل د الله عبادت کول نو اوس نیغه لار کوم ده نو دا به چې کوم لاره باندې نیکان خلک او انبیا علیهم السلام او صدیقین او شهدا هغه په تلي دي کومه لاره باندې نو دا نیغه لاره ده نو ځکه الله تعالی فرمایي چې صراط الذین انعمت علیهم خدای پاک لار د هغه خلکو چې تا په هغې باندې انعام کړی دی نو بیا علما کرام فرمایي چې القرآن یفسر بعضه بعضا چې قرآن کریم دا د یو بل تفسیر کوي یو ځای کې یو خبره قرآن کریم کې لنډه راغلې وي لیکن بل ځای کې د هغې تفسیر بیا راغلی وي نو دلته کې دا خبره خو صرف لنډه ده چې خدای پاکه زمونږ ته د هغه خلکو لاره وښیي چې تا په انعام کړی دی اوس هغه خلک څوک دی چې د الله پاک په انعام شوی دی نو بل ځای کې الله تعالی فرمایي ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله تعالی فرمایي چې څوک د الله پاک تابعداري کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی د احکاماتو مطابق زندگی تیروي نو دغه خلک به اولئک مع الذین انعم الله علیهم دغه خلک به د هغې خلکو سره چې الله پاک په انعام کړی دی هغه څوک دي من النبیین چې انبیا علیهم السلام دي انبیا علیهم السلام او رسولان دغه خلکو باندې انعامات شوي دي د الله پاک والصدیقین او صدیقین خلکو ډېر رښتیني خلک دي چې هغوی د باطني کمالات حاصل دي چې هغې ته اولیاء ویلی کېږي نو په اولیاءو باندې د الله پاک انعامات شوي دي والشهداء او شهدا چې کوم شهیدان دي د دین لپاره یې قرباني کړي دي او ځان چې کوم دی شهید کړی دي پر روح یې قرباني کړي نو په دغه خلکو باندې الله پاک انعامات دي والصالحین او چې کوم صالحین عام نیکان خلق دي چې کوم عام نیکان خلق دي دا ټول هغه خلق دي چې الله پاک دې باندې انعام کړی دی انبیاء علیهم السلام شو صدیقین شو شهدا شو صالحین شو نو قرآن کریم کې لکه بل ځای کې راغلی چې دغه خلکو یعنې په دوی باندې انعام شوی دی نو خدای پاک مونږ ته د دغه خلکو لاره وښایي چې په چا باندې ستا انعامات شوي دي او غیر المغضوب علیهم دا هغه خلکو لار راته خدای پاک مخیا چې په چا باندې غضب شوی دی هغه خلکو چې سره د پوهې
یو انسان ته خپته وي چې په دې خبره باندې الله پاک خفه کېږي ناراضه کېږي او په دې خبره باندې خوشحالېږي او دې په هغې باندې نه چلېږي نو چې سره د پوهې په هغې نه چلېږي نو په ده باندې د الله پاک غضب شوی وي لکه مثال په طور یهود چې کوم دی هغې کې الله پاک ډېر پیغمبران را لېږلي وو او کتابونه پکې راغلي وو لیکن سره د پوهې چې کوم دی هغوی نافرماني کوله نو په حدیث مبارک کې راغلي دي چې دغه مغضوب علیهم دي په دې باندې غضب کړی شوی دی او ولد ظالم خدای پاک د ګمراهانو لار راته هم مخیا د هغې نه هم بچ کا ګمراه هغه کس ته وي چې هغه ته پوهه حاصله نه وي په غلطه لاره باندې روان وي معلومات نه کوي او بس په غلطه باندې روان وي نو دا ګمراه دی لارې روښه کړې ده لکه مثال په طور عیسایان نبي علیه السلام فرمایي چې ظالم چې دي دا هغه عیسایان دي چې دوی په ګمراهۍ کې او مبتلا وو نو خدای پاکه یعنې دغه خلکو لار نه مونږ بچ کا نو مونږ دا دعا لکه هر وخت په مونځونو کې نارینه هم دا کوي زنانه هم دا دعا کوي چې خدای پاکه د یهودو نه مونږ بچ کا او د نصاراو نه د عیسایانو نه د هغوی د طریقو نه د هغوی د عقیدو نه د هغوی د اخلاقو نه د هغوی په شان دی د کپړو اغوستلو نه د هغوی په شان د شکلونو جوړولو نه خدای پاکه مونږ د دغې خلکو نه بچ کا ځکه تفسیر روح المانی کې وایي إن لم تكونوا منهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح کتاب په خپل لکه نیکان نه یې نو بیا د نیکانو خلقو په شان دي مشابهت کوئ د هغوی په شان دي په کپړو کې په اخلاقو کې په اعمالو کې په عقیدو کې نو که یو انسان چې کوم دی پورا کامل نیک نه دی لیکن د نیکانو په شان دي مشابهت کی د هغوی سره کینی پاتې نو دام کامیابی ده ان التشبه بالکرام فلاح بشکه مشابهت کول د نیکانو خلقو سره د خو خلقو سره د هغوی په شان دي ځان جوړول دام ګوره کامیابی ده نو الله پاک موږ دغه خلقو سره ملګري کړي او یهود دا خو ډېر ګمراه خلک دي او په دوی غضبونه شوي دي په دنیا کې چېرته فسادات دي یا مخکې شوي دي انبیا علیهم السلام یې شهیدان کړي دي اوس هم که د اسلام خلاف کوم تازه شوي دي دا یهود او نصارا او دارنګه ټول کافران نبی علیه السلام وایي الکفر ملة واحده دا کفر چې دی دا ټول یو ګروپ دی دا یو پارټي ده ټول کافران کافر د مسلمان دوست نشي کېدی بعضې خلک وایي چین چې کوم دی زموږ ملګری دی څوک وایي روس زموږ ملګری دی نه چې ته مسلمان یې نو دا ستا ملګری کېدی نشي دا بیا چې کله موقع راشي که نه نو بیا دوی د یو بل ملګري وي او دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمای من لم یکن له صدقه فلیلعن اليهود یهودیانو دین ته ډېر نقصان رسولی و نو نبی علیہ السلام فرمای تفسیر روح المانی او حدیث نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمای چې چا سره صدقه نه که نه صدقې وسې نه کېږي نو په یهودو دی هغوی ته د خیرې کوي په هغوی د لعنت لېږي چې خدای پاک یهودیان تباه کړي او دارنګه عیسایان اوس په دې زمانه کې عیسایان هم ډېر نقصان رسوي دارنګه نور کافران هم ډېر نقصان رسوي نو دا د دین هغه دشمنان دي نو شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغوی په خپل تفسیر کې لیکلي دي او پرون هم دا خبره بیان شوله چې دا سورت فاتحه دا د ټول قرآن کریم یو اجمال دی او د قرآن کریم ټول مضامین چې کوم دی لنډ او اجمالا د سورت فاتحه کې چې کوم دی راجمع شوي دي لکه د قرآن کریم چې کوم دی غټ مضمون یو د الله د توحید چې د الله په شان بل ذات نشته دې د توحید ذاتي وي د الله په شان بل ذات نشته او دارنګې د الله پاک کوم صفات دي نو دغه شان صفات ته چا نشته دې توحید صفاتي وي نو د دین چې کوم دی غټه خبره د قرآن کریم غټه خبره د الله توحید دی د الله په شان بل ذات نشته د الله په شان څوک صفتونه نه لري نو دغه توحید په دې سورت فاتحه کې ذکر شوی دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې کې توحید راغی دارنګې د قرآن کریم غټ مضمون
د قیامت خبره وي چې ګوره آخرت را روان دی قیامت را روان دی نو سورت فاتحه کې مالک یوم الدین دا د قیامت خبره شوه او دا رنګې د قرآن کریم غټ مضمون او په دین کې غټه خبره د رسالت هم ده چې الله پاک په قوم پیغمبران را لېږلي د انسانیت ته هدایت لپاره او په آخر کې زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انسانیت ته هدایت لپاره د انسانانو او پیریانو ټولو د هدایت لپاره الله پاک راولېږو او آخري پیغمبر دی خاتم النبیین دی نو د رسالت خبرم ډېر اهم مضمون دی نو هغه په صراط الذین انعمت علیهم کې ور اشاره شوې ده چې لار د هغه خلکو چې تاسو انعامات کړي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو د انبیاء علیهم السلام د رسالت خبرم پکې راغله په سورۃ فاتحه کې او دا رنګې چې قرآن کریم راغی نو بس یو هغه ډله ده چې چا د دې تابعداري وکړه د الله قانون یې ومنه او هغې ته تیار شه د زړه نه نو دغه چې کوم دی الله پاک غوره کړي شوي خلک دی او دغه منعم علیهم دي د الله پاک انعامات دي پې نو الذین انعمت علیهم کې د هغې خلکو بیان راغی او بل طرف ته د دین دشمنان د قرآن کریم دشمنان چې چا باندې غضب شوی دی کم ګمراهان دي نو په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې د هغې خلکو چې کوم دی بیان هم پکې راغی نو د قرآن کریم چې کومې غټې غټې خبرې دي توحید او رسالت او دارنګې قیامت وغیره وغیره هغه په دې سورۃ فاتحه کې چې کوم دی اجمالا الله پاک ذکر کړي دي نو د دې وجه نه سورۃ فاتحه ته ام القرآن ویل کېږي چې د ام الکتاب ویل کېږي او باقي چې سورۃ فاتحه کله انسان ووایي که په مونځ کې دی لولي نو بیا پسې آمین ویل مستحب دي او دا پسې مسنون دي آمین چې کوم دی قرآن کریم کې نشته او د آمین معنا دا خدای پاک زما د دعا قبوله کړي ځکه په دې کې دعا هم راغلې ده په دې صورت کې چې خدای پاک موږ ته صراط مستقیم وښایي په هغې باقي پاتې کړي او لار د هغې خلکو چې تا په انعام کړی دی او د هغې خلکو نه چې غضب پې شوی دی ګمراهان دي د هغوی د لار نه خدای پاک موږ بچ کړي نو په دې کې دعا هم راغلې ده نو بیا په آخر کې آمین ویل دا چې کوم مستحب دي او دا یو مسنون دي هغه د مونځ نه بهر هم چې څوک دا ولولي نو بیا آمین ویل دا مسنون دي چې خدای پاک زموږ د دعا قبوله کړي نو د دې وجه نه دې صورت ته تعلیم المسأله او صورت الدعا ویل کېږي د سوال هغه طریقه مونږ ته الله پاک پکې ښوولې ده چې د سوال ته لکه طریقه دا ده چې اول به د الله پاک تعریفونه وکړي او دارنګې په نبي علیه السلام باندې کوم درود شریف ویل او بیا خپل درخواست پیش کول چې خدای پاک زما دا دعا قبوله کړي نو دې ته سورۃ الدعا ویل کېږي او تعلیم المسأله ورته وایي د سوال هغه طریقه هم الله پاک موږ ته ښوولې ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام رحمتونو والا دی او مکمل رحمتونو والا دی الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه الله رب العالمین لردی الله پاک لردی چې هغه پرورش کوونکی د مخلوقاتو دی او تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم عام رحمتونو والا دی او خاص رحمتونو والا دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی او مالک د ورځې د حساب هم دی د قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا مونږ عبادت کو د بل چا نه کو و ایاک نستعین او خاص تا نه مونږ امداد غواړو په حقیقت کې امداد کوونکی هغه الله پاک دی یو نبی یا یو ولی هغه چې کوم دی یا بل یو انسان یو بل مخلوق هغه چاله پیدا نشي ورکولی د الله د حکم نه بغیر دا زموږ عقیده ده اهدنا الصراط المستقیم وښیه مونږ ته لار نیغه او مونږ په دې نیغه لار باندې باقي پاتې کا خدای پاک په دې نیغه لار باندې مونږ باقي پاتې کا د توحید دا لار
او د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو دا لار نو دا نه غلار خو په کوم ته وخیا په دې مونږه باقی پاتې کا کوم لار صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه خلکو چې تاسو انعامات کړی چې هغه نبیان او صدیقین او شهدا او صالحین دي خدای پاک موږ له نیکانو مرګري کا مطلب دا شي چې اوس یو انسان په سورۃ فاتحه کې دا سی وي په موږ کې دا وي خدای پاک موږ له نیکانو مرګري کا او دا مرګرتیا د غلطو خلکو کوي او دا غوي اخلاق پلي او کورونو کې د غلط خلکو هغه پیښنه نو بیا الله پاک پتا کې خپکی کی کنه چې دې خو سوال د دې کې چې خدای پاک ماته د نیکانو لارو خایا او بیا به کوم بادام خلک پوخي او چې خالد باندې راشي نو بیا ټول خلک خوشاله کی او خپلوان سره روغ یو کی لیکن بیا الله پاک ناراضه کی په دغه موقع باندې او دا الله د پیغمبر مخالفت کوي صراط الذين انعمت عليهم لا هغه خلق چې تا انعامات کړي پاغي غیر المغضوب عليهم او نه لار د هغه خلق چې پاغي باندې غضب کړي شوی دی چې سر د پویا لکه يهود شو یا نور چې سر د پویا چې کوم نه فرمانی کوي خدای پاک راغوي د لار نه موږ وساته د يهوديانو د طریقو نه د عیسایانو د طریقو نه ولا الضالين او نه لار د کوم گمراهانو خدای پاک د گمراهانو ولار باندې موږ مو بیا یا چې هغه گمراهان خلق دي او بی دینه خلق دي عیسایان دي وغیرہ وغیرہ خدای پاک موږ دا غینه بچ کا آمین ان خدای پاک موږ دعا قبول کړه صدق الله العظیم الله